سانټ په حواله سره به ستاسو څه ناڅه حده پورې اوس ذهن کلیر شوی ځکه چې په تیرو لیکچرو کې مونږه په سانټ باندې د هغې په تاریخ باندې بیا په ایټلي کې او بیا په پیټرارک ان سانټ هم مونږ خبره وکړه مونږ د شیکسپیر په حواله سره هم خبره کړې وه نن به مونږ کوشش کوو چې د انګلیش سانټ دا قیصه پوره کړو او دا خپله خبره راغونډو کړو بل ټاپک ته واوړو نو مونږ په تیرو لیکچرو کې دا خبره کړې وه چې پیټرارک په کم طرز باندې په کم سټرکچر کې سانټس لیکل نو په هغې کې د انګلیش پویټس چې دي شاعرانو په هغې کې هغې تبدیلۍ وکړې اوس تبدیلي ولې وکړه د دې ولې په جواب کې خو یو خبره دا کیدی شي چې شاعر چې دی نو هغه یو آزاد انساني او هغه د سوچ او د قلم د حده پورې خپله ازادي په هر لحاظ سره د هغې اظهار کوي نو داسې ضروري نه ده چې د هغه مخې ته یو خاص څیز پروت یو هغه دې د هغې نقل او هغه دې فالو کي خلک کوي او خلک د هغې نه بل طرف ته هم ځي یو خو دغه وجه کیدی شي بله وجه دا هم کیدی شي چې په هغه وخت کې انګلیش لینګویج چې و نو هغه دومره سټیبل نه و دومره سټینډرډ نه و د هغې په سپیلنګز کې او په پروننسیشنز کې پرابلمز و ویریشنز به پکې و لکه تا به یو ټکی ولیکو نو تا به هغه یو شان پروناونس کو او په بل ځای کې په بل طرز باندې پروناونس کېدو نو د هغې سره به په رایم سکیم کې هم ډسټربنس راتلو نو د دې ډیفیکلټیز د اوایډ کولو دپاره د انګلیش پویټس په مختلف انداز کې په دې کې چینجز وکړه او د هغې کې یو چینج دا و چې په پیټرارک ان سانټ کې د هغې سټرکچر په یو اکټیو و چې لاولنۍ اته کرښې به پکې وي او بل سیسټیټ و چې په هغې کې به اخرنۍ شپږ کرښې وي نو لکه اټ جمع چې انګریزانو یا انګلیش پویټس داسې چلو کړو چې دای په کوارټرینز کې چې لکه د څلورو کرښو چې کوم سټینزه ورته وایي نو هغې ته چې دی نو یا ورته قیطه وایي نو هغې کې درې هغه شوې نو 3 4 12 او بیا یو کپلټ د 2 لاینز نو په هغې باندې به هغوی خپل څیز کنکلوډ کو د رایم سکیم په حواله سره دا درته په دې ځای کې پرېږدم هسې خبره اوږدېږي خو دا په ذهن کې ساتئ چې دا 3 کوارټرینز چې دي او دا کم کپلټ چې دی او د دې رایم سکیم درله مخکې اګزامپل در کوم نو ځکه په دې وجه په دې ځای کې نه ډسکس کومه خو دا یاد ساتئ چې دا عموما مونږ د شیکسپیر سره اسوسییټ کوو چې دا د شیکسپیر کمالاتو خو په اصل کې هنري هاورډ کم آل افسری چې و او دا هغه کس دی چې په کم په باره کې په تیرو لیکچرو کې مونږ دا خبره کړې وه چې دی ریسپانسیبل دی یا دته دا کریډټ ځي او ټامس وایټ ته ځي چې هغوی د ایټالین سانټ تعارف په انګلیش پویټرۍ کې کړی دی د ارل افسری چونکې دا سیز په دې باندې ټرای وکړه د سانټسو په دې فارم کې او بیا شیکسپیر چونکې هغه پرفیکشن ته ورسول نو عموما د شیکسپیر سره د هغې ذکر زیات کیږي اوس که اګزامپل ته وګورو نو امید لرم چې کم په تیر لیکچر کې مونږ د میلټن دغه سانټ اګزامپل ورکړی نو تاسو ته به اوس خبره د ډېر حده پورې کلیري نو زه به پرې لږه منډه وهمه لکه دا چې دی نو ما یو سانټ راغستی دی د شیکسپیر نه نو که په معنه کې ځو نو بیا به ترې راته مسلې جوړېږي خو صرف لکه تاسو دې ته وګورئ لکه دا یو تاسو اګزامپل والی دا یو کوارټرین دی دا وګورئ ماک او بارک دا دواړه یو شان ساونډینګ ورډز دي نو هغې له یو لیټر ورکړی سی او سی او بیا شیکن او ټیکن ډي او ډي په دې طریقه دا ای او اف دی ای او اف او بیا ای بي ای بي کم چې د میلټن هغه اګزامپل مونږ د ښکړو نو که هغه تاسو واورئ تاسو ته به زیات دا کلیر شي او دغه شان بیا په کپلټ کې جی او جی دا دواړه سیملر ساونډینګ ورډز دي په اینډ کې نو دې طریقه باندې به د انګلیش سانټ کې دا ویریشن راغی اوس چې تاسو کله د دې تھیمز ته راشئ نو تاسو ته ما دا خبره کړې وه چې د پیټرارک ان سانټ تھیمز چې وو نو هغه زیات ته لو سره ریلیټډ وو او په هغې کې د کوټلی لو ټریډیشن فالو کېدو او په هغې کې مونږ داسې خبره کړې وه چې یو انتهایی مظلوم ټایپ لور به او یو ډېره ظالمه او بیا چې دی نو چې لکه ریسپانس نه ورکوي لیفټ نه ورکوي او بیا تاسو دې ته وګورئ چې یاره په داسې طریقې چې لکه لور هر قسمه کوشش کوي چې د خپلې بیلوډ توجه حاصله کړي خو هغه دومره
مکار ورته ویلی شي، دومره مغرور ورته ویلی شي چې هغه له ریسپانس نه ورکوي. نو د پیټرارک ان سونټ په تیمز کې به میجر دغه څیز اوختو راوختو. کله چې انګلیش پویټس دا لیکل شروع کړه، سونټ یې شروع کړو، نو په هغې کې د سیلف ریویلیشن خبره هم راغله چې یو سړی د خپل زړه اظهار کوي. ډېر داسې سونټس دي چې هغه د دې شاعرانو د خپل اپالوجیز بخښنه غواړم د هغې د خپل انټرنل د زړه حالاتو او د خپل ذهن تصورات هغې له لکه رنګ ورکوي د سونټ په شکل کې. ځینې پکې داسې دي چې لکه که تاسو دې ته وګورئ نو ریلیجن پکې هم راغی. د ریلیجس تیمز باندې هم خلکو سونټ لیکلي دي، په پولیټیکلي هم لیکلي دي، په پرسنل تیمز هم لیکلي دي چې ذاتي کمې مسلې یو انسان ته مخامخي other than love په هغې باندې هم خلکو سونټس لیکلي دي. نو که موږ پکې لږ د دې شاعرانو په حواله سره د انګلیش ته د سونټ ته ارتقا وګورو چې په کومه طریقه په دې کې دا چینجز او ډیولپمنټ راغلی دی او دا په مختلف دورونو کې شاعرانو څنګه ټریټ کړی دی. نو په سټارټ کې ورته دا خبره وکړم چې د سیډني او د سپنسر او د شیکسپیر خو آلریډي چونکې موږ خبره کړې ده، نو دا زه په دې ځای کې سکپ کوم. د هغې دپاره به تاسو هغه لیکچر واورئ. جان ډن چې دی نو دا د شیکسپیر نه د چا خبره چې لکه شیکسپیر تقریبا د 17 سنچري په سټارټ کې مړ شو او دی چې دی نو د ده نه لږ زیات اوږد عمر او دی چې و نو دته میټافیزیکل پویټ وایي. میټافیزیکل پویټرۍ ته چونکې په هسټرۍ کې موږ نه یو رسېدلي نو په دې وخت کې به تاسو په دې باندې ډېر زیات نه پوهېږئ، خو میټافیزیکل د انسان چې دی نو دا کم د انسان د وجود نه چې بره کم خبرې دي چې لکه هغه زمونږ د میټیریل سیلف نه لږ په های لیول باندې دي چې په هغې کې سپریچویلیټي راځي، په هغې کې ایبسټریکټ کانسیپټس راځي، نو هغې ته مونږ میټافیزیکل خو دا به بیا په هغه وخت باندې ډسکس کړو. نو جان ډن چې دی نو د چې کوم سونټس لیکلي نو په هغې کې د ریلیجن ذکر و، په هغې کې د مذهبي سوچ او د عقایدو ذکر و. دغه شان بیا د جان ډن نه بعد چې دی نو بیا زموږ سره په بل ایج کې چې کوم پیورټن ایج دی نو په هغې کې زموږ سره جان ملټن یو ډېر غټ شاعر و، د ده هم سونټس لیکلي وو، په هغې کې زموږ سره لکه پولیټیکل سونټس هم دي، ریلیجس را سره هم دي او څه پکې د هغه د ذاتي کیفیات لکه دلته چې څنګه مونږ دا سیلف ریویلیټري وي او د آن هیز بلایندنس چې دی دا په تیر لیکچر کې ما تاسو ته ایز ان ایگزامپل هم کوټ کړی د پیټرارک ان سونټ د سټرکچر په حواله سره، او هلته مې لږ ډېر د دې په دې ساخت باندې بحث کړی چې په دې آن هیز بلایندنس کې څه دي. نو مونږ دا ویلی شو چې کله مونږ د ریلیجن او پالیټکس او پرسنل تیمز راواخلو نو مونږ دا ویلی شو چې په انګلیش لینګویج کې چې کوم سونټس شاعرانو لیکلو نو په هغې کې د سبجیکټس دایره ډېره زیاته کولاو شوه. کولاو ان سینس دا شو چې د پیټرارک هغه ټریډیشنل لف تیم چې و نو هغه یو طرف ته پاتې شو، هغه په خپل ځای باندې ایګزسټ کوي، خو لکه نور تیمز ورسره هم راغله د کومې ذکر چې مونږ بره وکړو. بیا د رومانټکس دور راځي نو په رومانټکس کې بیا زموږ سره ورډزورت او جان کیټس کې اگزامپل مو واخلو نو یو دا سونټ دی د ورلډ از ټو مچ ود اس، دا ورډزورت لیکلی و. په دې کې د دنیا او زموږ د میټیریل سیلف او په کومه طریقه چې موږ ژوند تیرو، په کومه طریقه چې موږ د دنیا د هر څیز نه مزې اخلو او خپل دین ته خپل عقیدو ته خیال نه کوو، نو په دې حواله سره هغه دی کړی دی. نو ګوره د دې هم په ظاهره باندې د پیټرارک د هغه لف تیم سره څه تعلق نه جوړیږي. دا کیټس چې دی نو د ده دا سونټ چې دی آن فرسټ لوکینګ انټو چیپمنز هومر، که دا تاسو وګورئ نو د دې زیات تعلق د آرټ سره دی او د لایف چې کوم زمونږ لایف فنا کېدونکی دی، فانی دی، او آرټ چې دی نو هغه خو تاسو ته ما یو اگزامپل درکړی چې که یو نقشه ده، یو مجسمه ده او په هغې کې لور او بیلوډ د یو بل سره خواته ناست دي نو هغه به ټول عمر ناست وي. څوک ګورې که دغه لوښی چا مات کو بیا به جدا شي، کنه دغه لوښی چې څوک پورې ژوندی نو دا دواړه به د یو بل سره په دغې تصویر کې، یا تاسو په دې زمانه کې دا تصویر هم دغه کولی شئ. لکه لیټ سپوز یو کس دی او هغه د خپل پلار سره تصویر وباسي، نو اگر چې دا کس به مري او دا پلار به مري، خو که تاسو دې تصویر ته وګورئ نو په دې تصویر کې به دو نه مري
او نه به پکې بوډاګان کیږي، پلار کې بوډای جو هغه به د مخکې نه بوډای او لکه دا پرماننټ دي. نو هغه په دسي دغه باندې ذکر کړی. بیا د رومانټیک پوئټس نه بعد چې کوم د وکټورین ایج راځي، نو په وکټورین ایج کې اگر چې د الیزابت بیرټ براونینګ چې دنو د دې زیات تیمیټیکلی د دې د رومانټیک سره اسوسییشن ډیر زیاتو، د یو سونټ سیکوینس لیکلی و، په هغې کې د ذکر کړی دی د رابرټ براونینګ و، دم د دې انګلیش لینګویج یو ډیر غټ شاعر دی. نو د دې سره د واده نه مخکې د یو سیکوینس لیکلی و او دا په اصل کې د خپل خاوند ته ایډرس کوي. نو سم هاو تاسو ویلی شئ چې د دې په دې سیکوینس کې د پیټرارک هغه ټچ پکې شته. بیا د روسیټیز د سونټ سیکوینس چې زموږ سره کوم دی د هاوس اف لایف و، په دې کې د فزیکل او د سپیریچوال لو په حواله سره ډسکشن کوي یا د هغې خپل ریفلیکشنز ورکوي چې لکه فزیکل لو وایسه ته د هغې شارټ کمینګز څه دي، بیا سپیریچوال لو چې دی نو د هغې بینیفټس او ایډوانټیجز څه دي، کم یو سوپیریر دی کم یو انفیریر دی، په کومه طریقه باندې فزیکل لو تا کم ځګي ته رسوي، سپیریچوال لو تا کم ځګي ته رسوي. نو دا بیا داسې یو ډیر ډفرنٹ ټایپ اف اپروچ دی لو ته چې د روسیټي په خپل سونټ سیکوینس کې کړی دی. بیا زموږ سره دا یو دغه دی یو شاعر دی راینر ماریا ریلکا. نو دا نوم پکې د ماریا داسې دی لکه چې دا ښځی، خو زما ګمان دی چې دا سړی دی ښه، او د چې دی نو د سونټ سیکوینس لیکلی و په انګلیش کې د هغې ورژن چې دی نو هغه سونټس ټو اورفیس دی، او د اورفیس چې دی نو دا په یونان کې یو ډېر غټ یو تاریخي میوزیشن و. نو د هغه میوزیک او د هغې میوزیک هغه پرماننس و، نو هغه د په پویټرۍ کې او بیا په آرټ کې او د هغې لکه د انسان د آرټ او د شاعرۍ او د ژوند په منځ کې چې کوم ریلیشنشپ دی نو په هغې باندې ډسکشن کړی دی. نو دا یو څو اگزامپلز دي چې ما تاسو له راغونډ کړي وو، صرف او صرف د دې مقصد دا و کېدی شي په دې کې زما معلومات ډېر زیات مستند نه وي، لږ پکې څه کمی کوزې وي، د هغې دپاره زه معذرت کوم. تاسو په دې باندې فردر ریډینګ او سټډي هم کولی شئ. می بي چې دا په بګیننګ سټیج کې دومره زیات ستاسو دپاره پوهېدو قابلیت ستاسو لږ کمزوری، کم کسان چې په پویټرۍ باندې یا په سونټ باندې سپیشلایزډ کورسز وی، نو د هغوی دپاره به دا څیزونه دومره زیات انفیمیلیر نه وي. نو د سونټ د خبره په دې ځای باندې راغونډو او امید لرم چې د سونټ په حواله سره به ستاسو ډېرې مسلې او ډېر سوالونه د هغې جواب تاسو ته میلاو شوی. که بیا هم داسې څه پاتې نو تاسو زما نه تپوس کولی شئ. مهرباني.